حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دا دواړه داسې خوش نصیبه صحابه کرامو چې د دې نمونه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې خو. حضرت عکرمه رحمه الله دا روایت نقل کوي لما ولدت فاطمه حسنا اتت النبي صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت فاطمه لخت جگر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې بچی پیدا شو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر ک او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو نوم کښدو حسن فلما ولدت الاخر سماه حسینا او چې کله د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دوم بچی پیدا شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو نوم حسین کې خو. او بل روایت کې دا راځي وای والحسن والحسین اسمان من اسماء اهل الجنه وای دا دواړه نمونه داسې دي چې دا د جنتیانو نمونه دي. دغه دا ثابت شوه چې حضرت حسن او حضرت حسین دا دوه داسې صحابه کرامو چې په دنیا کې هم بشارت ورته حاصل شوی. او یو بل روایت کې راځي الحسن والحسین اسمان لم يكونا في الجاهلیه وای دا دواړه داسې نمونه دي چې د جاهلیت په دور کې دا نمونه د هیڅ چا هم نو. اول چې دا نوم د چا جوړ شوی دا د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ جوړ شوی دا. او بل روایت کې راځي امام ابو زکریا یحیی بن شرف النووي دا فرمای وای ان الله حجب اسم الحسن والحسين رضی الله تعالی عنهما وای الله تعالی د حضرت حسن او حسین دا دواړه نمونه دای پټ کړیو. مطلب دا و چې د چا په زړه کې دا خیال هم نه پیدا کېدو چې موږ به د خپل بچی نوم حسن کې خودو یا د خپل بچی نوم دا حسین جوړ. د پټولو دا مطلب دا چې هغه بالکل د چا په ذهن کې د چا په خیال کې هم دا خبره نه راتله چې موږ به د خپل بچی نوم هم دغه کې خو. بیا چې کله حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیدایش شو بیا په انا بعد سما بهما النبي صلی الله علیه وسلم ابنيه الحسن والحسين نبی علیه الصلاه والسلام د اول بچینم حضرت حسن دانم کې خود او د بل بچینم حضرت حسین کې خود. نو حضرت حسن او حسین دا نوم چې دا د برکت والا دا ډېر د اعزاز والا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا نوم په خپل باندې ته خوښ کړو. دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زړه کې د خبره الله تعالی دا خیال پیدا کو جدانوم د دی دا کېده. او هغه صحابه کرام دي چې نبی علیه الصلاه والسلام د خبره کې بیانوي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه وایدا په جنت کې د ځوانانو جنتیانو سردارانو